أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مخکې پہلا باب ختم شو. اوس د دې حصے دویم باب شروع کیږي. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. دا باب با 141 آیت پوری وی. په دې باب کې دلیل نقلی پیش کړي د ابراهیم علیه السلام نه د پاره د دعوت د بنی اسرائیلو او دغه درې مقصدونه په دې کې پیش کړي یا درې مقصودی خبرې کوي. اول خبره ده چې ابراهیم علیه السلام تعمیر د بیت الله کړو او هغه د شرک نه پاک ساتلی و. نو تاسو په دې کې شرک ولې کوو یا تاسو دی طرف ته نسبت کوو زمون په دین د ابراهیم علیه السلام یو او حال دا دې څه په تاسو عقیده کې شرک دی. دویمه خبره ابراهیم علیه السلام د آخري پیغمبر د پاره دعا غوښتې وه او تاسو دغه نه انکار کوو. درېیمه خبره ابراهیم علیه السلام په توحید باندې وصیت کړو نو تاسو دا ولې نه منو. دا د دې باب غټ یو څو مقصدی خبرې دي په دې کې بیانېږي او بیا به څه امور به ذکر کیږي زواجر به ذکر کیږي په دې باب کې. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب د بکلماتن په یڅو کلمو په یڅو خبرو باندې فاتمهن نو هغه پورا کړلو. په دې آیات کې یو خو شان د ابراهیم علیه السلام ذکر کړي چې الله رب العزت پاغه باندې یو امتحان کړو او هغه پاغه امتحانونو کې پاس شو. ابتلا ازمایش امتحان ته یی چې دا چا امتحان واخلي صداغه حالات معلوم شي. لکه مثلا یو سړی په یو مدرسې کې یا په سکول کې داخله خلی نو هغه کلاس د پاره دغه امتحان کوي. دا امتحان د دې غرض د پاره وی چې د انسان اکوالټي معلومه کې سیاره دا په دې کلاس کې چلیږي او کنه. اوس په دې کې امتحان کوونکې الله رب العزت ته هغه امتحان اخلي د ابراهیم علیه السلام نه
چونکه الله رب العزت خو عالم الغیب دی، هغه ته خو پته وه چې ابراهیم علیه السلام په دې امتحان کې پاس کیږي. نو بیا د دې ذکر دې کې مقصد څه و؟ الله رب العزت عالم الغیب دی، هغه خو ابراهیم علیه السلام پیژندو. دا صرف ما او تا د پاره انسانانو د پاره څه د ابراهیم علیه السلام شان نه خبر شي، دغه د شخصیت نه خبر شي، بیا هغه اقتدا کوي په دې پسې. نو دې کې امتحان ذکر کول د ابراهیم علیه السلام دې لپاره نه دی لکه عام انسانان امتحان اخلي دی یو بل ولې څنګه د دې حالاتو نه معلوم نه وي. چونکه دې کې د ابراهیم علیه السلام هغه شان ظاهرول دی په مو باندې چې ابراهیم علیه السلام دومره لوی عظیم الشان پیغمبر و چې دا د کلماتو باندې دغه امتحان شوی هغه په دې کې پاس شوی. نو دا د ما او تا د پوهې دپاره زموږ په زړونو کې دغه یو شان پیدا وشي. نو ابتلا په معنا د ازمایش کول، امتحان اخستل چې د انسان د حقیقت خلکو ته معلوم شي سیرت ده کې دا حقیقت او دا شان والا دی. او کله کله دا لفظ په مصیبتونو کې هم استعمالیږي، ابتلا مصیبت، او هغه چې کوم د انسان د شان معلوموي چې دا په دې مصیبت باندې په تکلیف کې څومره صبر کوي. هغه صبر نه د دې شان معلوموي چې دا انسان په دې تکلیف کې صبر کوي او که بے صبری کوي. نو ابتلا په معنا د سره امتحان کول، دغه حقیقت معلومول څه په چا باندې امتحان کیږي، دا حقیقت معلومون ښکارا کون خلکو ته واضح کون. او دا دواړه معنی په سورۃ یونس 30 او پیراف 168 نمبر آیات کې به تاسو ته معلومیږي. هلته بیا وګورو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کله څه امتحان کو په ابراهیم علیه السلام باندې، ربه رب د بکلمات په یسو کلمو باندې، په یسو خبرو باندې. دې کې اوس یو بل سوال موریديږي، صدا ابراهیم دا خو مفعول دی، فاعل مؤخر کو مفعول اول راوړی دی. امتحان اخستون کې هغه الله رب العزت هغه په اخر کې راغلو، اول ابراهیم علیه السلام ذکر ک. بس دې کې لنډه خبره ده چې دې کې ابراهیم علیه السلام اول ذکر کول څه دا مفعول دی د لپاره دی چې دا امتحان فقط پم دی باندې شوی و. دا کوم ذکر کیږي دا امتحان صرف ابراهیم علیه السلام باندې شوی و. کچېرې فاعل مقدم شوی نو دا احتمال کیده چې یاره د امتحان په چا باندې شوی دی، کیدای شي نورم څوک وي. نو چې کله مفعول مقدم کو په فاعل باندې، نو دی مقصد دا راووته چې د امتحان فقط په ابراهیم علیه السلام باندې شوی. فاتمهن، نو هغه په دې امتحان کې پورا شوی، هغه د امتحان پاس کړو. بکلمات په یسو خبرو باندې. اوس دی کلمات نه مراد څه دي؟ څه هغه کمی خبرې وي چې ابراهیم علیه السلام دغه امتحان الله رب العزت دغه باندې اخیسته او هغه پاس شوی. بعضې مفسرین د ابن عباس سره روایت کوي، نقل شوي دي دغه نه چې یا څو خبرې دي، لکه د حج احکام شو، ساغنه طهارت نظافت مراد دی. دا ټول تقریبا یو لس احکام خبرې کوي، څه سار سره متعلق دي، څه بقي پنځه جسم سره متعلق دي، څه کوم سار سره متعلق دي لکه بریتونه خریل، کولی کون، غرغړې کون، پوزې ته اوبه اچون، مسواک کون، او د ویښتو په منځ کې لکیره مانګ ورته یي هغه جوړون.
سکوم د جسم سره نور متعلق دي نکونه کټ کول، د ویښته سکوم دي د زیر ناف دا لرې کول، صفا کول، د تخرګونو ویښتو صفائی کول، استنجا کول اور سنتی کول. د لاس خبرې شوې. حج متعلقم یا څو خبرون روایت دي د غوینه څخه طواف کول، سعی کول، په جمراتو باندې کانو سره گزارونه کول، طواف د زیارت وغیرہ کول. دا بعض مفسرینو دا خبره ذکر کړی دي، خو کچېرې دي تعالی کوي سړی سوچو کی صدا کومي خبره ذکر شوی دي دا دومره یو او دې کې داسې غړ داسې خبره نشته ده. دا ضرور د ابراهیم علیه السلام سنت دی، خو د امتحان څخه کوم امتحان قرآن ذکر کړی دی هغه یو غټه خبره وا چې هغه پاس شوی و. دا څه کوم ذکر شوی دی دا په امتحان کې باوجود څه بعد مفسرینو د ابن عباس نه روایت کړی دي، خو هغه اصلي څه کوم امتحان دی هغه نوري غټه خبرې دي. لکه اول امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې هغه ټیم کې وشو څنګه مقابله راغله د خپل قوم سره. مقابله چا سره راغله؟ خپل قوم سره. قوم کې شرک او بدپرستی وا، شرکی کولو اور خصوصا د دې پلار ازر عام ور کې غم شرک کولو. ضرور خبره ده چې یو انسان یو دعوا کوي یو خبره پیش کوي دغه خپل پردي خبره ور سره نه مني نو بار دغه خبره بیا ډیر تکلیف دی. نو ټول قوم ټول مشران سره بشمول دی پلار دا ټول دی مخالف شو. نو ډیر غټ امتحانو چې یو سړی یو کلی علاقې غون قوم طرف ته سره په مقابله شي دا یو شخصي واخ طرف ته دنیا مخلوق وي نو دا ډېر امتحان خبره وي چې دا انسان په دې خبره کې ثابت قدم شي. نو یو امتحان خداو. دویم امتحان سکلا دا قوم او د دې مشرانو یا کشرانو دی خبره اونو منله نو دی د دې وطن نه هجرت وکړو. دا مجبور شو په هجرت باندې، باوجود سے دی سره صرف 2 یا 100 کسان ایمان راوړو چې یو د دې بیبي و ساره رضی الله تعالی عنها اور یو لوط علیه السلام روان شو هجرت یې وکړو. قوم یې پرېخلو. دام ډېره غټه خبره وه چې یو انسان خپل اهل و عیال پلار ځمکه او پټي ټول هر څه پرېږدي، قوم علاقه پرېږدي توحید دپاره صرف یو الله دپاره. دام غټ امتحانو. بیا سکلا د دې شام فلسطین علاقو طرف ته راغی آباد شو. دریم امتحان الله رب العزت په دې باندې دا وکړو چې ته خپله بیبي هاجره او دغه ورکوټه مشوم اسماعیل دا په دې مکه هغه وچه صحرا کې پرېږده. نو ابراهیم علیه السلام خپله بیبي سره دغه مشوم د بیت الله سکوم لاندې بنیادونه په دې باندې ټولې بریک خاورې پرتې وې دې کې پرېښلو او روان شو. نو دام ښي طرف ته ګوري، پاسه ګوري، کیڼ طرف ته ګوري، لاسه مشرق طرف ته ګوري، هېڅ نه انسانان شته نه څه ونې بوټي شته، هېڅ درک نه لګي. خو الله رب العزت حکم نو دی خپله بیبي سره د واړه مشوم هسې پرېښود. دا تیار شو. دا هم غټ امتحان و. او بیا څه کله الله رب العزت دې ته حکم وکړو چې ته د خپل مشوم بچی دا قرباني کا. دا 4 نمبر امتحان دی او دا غټ امتحان دی او قرآن کریم کې بلا او عظیم ورته ویلي غټ امتحان و ده. په دې کې دا پاس شو. خپل مشوم زوی دا ته قرباني کا. ابراهیم علیه السلام داغه قرباني د پرم تیار شو. نو دا هغه امتحانات وو چې دا کوم ذکر مو وکړو
اوس دا ټول سکوم د درې څلور خبرې مو وکړلې، قوم سره مقابله، وطن نه هجرت، ښځې او مشوم نه جدایي او د زوی قرباني، دا سکوم غټ امتحاناتو په ابراهیم علیه السلام باندې، دا په سورت انعام 75 81 الانبیاء 51 72 او ابراهیم 37 38 صافات 100 106 په دې آیتونو کې دا خبره به ان شاء الله تاسو ته ملويږي. نو دا هغه امتحان وو چې کوم الله رب العزت په ابراهیم علیه السلام باندې کړو. نو فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، کلا چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې، ربه رب د بکلمات په یسو خبرو باندې، فأتمهن نو هغه پورا کمپلیټ پورا پاس شو. قال ویلو الله رب العزت انی جاعلک للناس اماما، انی یقینا ز جاعلک گرزوم تعالی ابراهیم للناس د پاره د خلکو اماما امام پیشوا، امام په معنا څه پیشوا، ستا اقتدا بکیږي، تا اقتدا بکیږي او دا انعام الله رب العزت غتا ورک. قال ویلو ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی، او زما د اولاد نه هم، یعنی زما څه کوم اولاد دی پاغو کې هم دا امامت جاری کا ټول. قال ویلو الله رب العزت لا ینال عهدی، نرسی وعده زما، نرسی لوز زما، الظالمین ظالمانو تا، کوم خلق چې د تا په طور طریقې نه درومي، په توحید باندې قایم نه وي، ظالمان مشرکین وي، نو هغه لپاره ما دا وعده نشته دی. قال انی جاعلک للناس اماما، ویلو الله رب العزت زه ګرځوم تعالی را ابراهیم د پاره د خلکو پیشوا. قال ویلو ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی، زما د اولاد نه هم دا جوړ کا، دا امامت په ما په ټول اولاد کې جاری کا. قال ویلو الله رب العزت لا ینال عهدی، نرسی او وعده زما، الظالمین ظالمانو ته، زما دا وعده به ظالمانو ته نه رسی، ظالمانو ته به نه رسی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، او کلا سمقرر کو مون وګرځولو مون البیت، بیت نه مراد څه بیت الله، کلا زمو مقرر کړو مون بیت الله، جوړ کو مون بیت الله مثابتن، مثابتن زائد اجتماع، څه خلق بورته بار بار رزي، زای بور کې جمع کی خلق بورته رسی، مثابتن زائد اجتماع، للناس د پاره د خلکو، وامنن او زائد امن. کله څو وګرځول مونږ بیت الله، او دا مخکې ته خبره ته کوم مو اشاره وکړه چې ابراهیم علیه السلام خپل بیبي او مشوم ته پرې خودلو، ان شاء الله مخکې راتلون کې دغه تعمیر دغه جوړیدن د ټول واقعیا به ذکر شي ان شاء الله. چې دا بیت الله تعمیر شو، هغه کې کوم دعاګانې وختي وي، دا ټول مخکې ان شاء الله مو په درس کې مخکې درس کې براشي. او دې کې الله رب العزت فرمایي چې مو کله چې مو مقرر کړو بیت الله مثابتن زائد اجتماع، څه خلق بور کې را جمع کیږي، یا مثابتن یا زائد ثواب، څه خلق ورته راشي نو هغه ته به ثواب مليږي. لکه بیت الله کې یو سړی طواف کوي،
ثواب دی. مونځ کوي د لمونځ خپل ثواب دی، چې بیت الله کې وي دغه بیا نور ثواب دی. او که چېرې یو انسان په دې طواف په دوران کې ستړی شي، صرف هغه کېني بیت الله طرف ته په خپلو سترګو باندې ګوري، بیا هم هغه ته اجر میلیږي. نو مثابتن زائد اجتماع څخه خلق به جمع کېږي، یا مثابتن زائد ډیر ثواب څخه انسان ته به ثواب پکې ملیږي. للناس د پاره د خلکو، و امنن زائد امن، زمونږ د حرم د بیت الله سره دا زائد امن ګرځول دي کې امن وي. غیر چاپیر د مکې نه د حرم شریف نه مخې به خلق کو حمله به کولې، خلق به تختولو. الله رب العزت دا زائد امن ګرځولیو که هر څرنګه مشرکین خو د دغه علاقې د حرم شریف حدود او احترام غوښتنه کې ضرور وو. او بیا دا امن زائد امن الله رب العزت ګرځولو په غوښتنه کې دغه احترام یې چولې او د ټول امن ځای وو. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، جوړ کو تاسو ونیسو تاسو ا مقام د ابراهیم مصلا زائد المنزو. هغه مقام ابراهیم سپکوم باندې ابراهیم علیه السلام هغه ګټه وا پغه باندې ولاړو، تعمیر د بیت الله کو آیو نشانه وا مخې مو ذکر کړم وو دي سپدې کې نشانی دي هغه نشانه طرف ته. واتخذوا من مقام ابراهیم، ونیسو تاسو جوړ کو تاسو مقام د ابراهیم مصلن زائد المنز. وسم څکړه طواف شي نو دا مقام ابراهیم کې دوه رکعاته المنز کول غواړي. بعض پنیز باندې دا واجب دی، بعض سنت مؤکده ورته ای سنت په ټولو پنیز باندې دی. او کچېرې زحمت وي څه کم ځای کې دا دوه رکعاته ادا شي پوره کېږي، بهتره غوره دا دی چې سړی د مقام ابراهیم خوا پرې نزدیک بیت الله طرف ته د لمونځ وشي. واعهدنا او حکم کړو مون الی ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل علیه السلام ته، ان د دې خبره حکم کړو مو ابراهیم اور اسماعیل علیهم السلام ته. د څه حکم کړو مو؟ ان د دې خبره طهرا سپاک کو تاسو بیتیا دا کور دما للطائفین د پاره د طواف کوونکی، والعاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو، والرکع السجود د پاره د رکوع او د سجدې کوونکو. تاسو دا بیت الله پاک کو، څه مطلب یو پاکی خو ظاهری وي، څنګه کې ګندګي نه وي، صفا سترا ساتن وي. یو پاکی په هغه کې د توحید سره وي، چې په هغه کې به شرک نه کیږي، شرک په پکې نه وي، کفر او شرک په پکې نه وي. نو دې کې اول مقصدی مقصد خدا دې چې دا د ماکور د پاک وساتو د شرکیاتونه او نور صفائی ما دام وکړو. طهر بیتیا پاک و تاسو کور د ما د طواف کوونکو، کوم خلق پکې طواف کوي او اعتکاف کوونکو. اعتکاف کوم خلق په جمعات کې کینی په اعتکاف فنیات باندې. والرکع السجود د پاره د رکوع او د سجدې کوونکو. دا بیت الله بالکل پاک کو تاسو. نو دا ذکر د بیت الله سدا مون زائد اجتماع ګرځولې دي، زائد ثواب مګرځولې دي او امن دی پکې. او نشانه د مقام ابراهیم استادی کې لمونځم تاسو کو خاصره. او بیا مونږ حکم کړو ابراهیم علیه السلام ته سدا بیت الله سره دا تاسو پاک صفا سترا وساتو، د طواف کوونکو، د اعتکاف کوونکو، د رکوع د سجدو کوونکو لپاره. نو اے د مکه مشرکینو، اے اهل کتابو،
تاسو څنګه دعوا کوو چې موږ په ملت ابراهیم باندې یو باوجود چې تاسو د ټولو خبرونو انکار کوو. مکی مشرکینو به شرک کولو اور اهل کتابو به نسبت خو کوو ابراهیم علیه السلام ته، خو هغو بیت الله طرف ته مخ کول دا نه منل په لمونځ کې. نو دې وجې نه دا رد دی په هغوی باندې. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کله چې امتحان وکړو په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب د بکلمات په یسو خبرو باندې فاتمهن نو پورا کړه پورا امتحان کې پورا وختو. قال ویلو علی رب العزت انی جاعلک للناس اماما یقینا زو جوړوم تعالی را د پاره د خلکو پیشوا. قال ویلو ابراهیم علیه السلام ومن ذریتی زما د اولادنا هم. قال ویلو الله رب العزت لا ینال عهدی نرسی د الله زما د وعده زما الظالمین د ظالمانو ته چې کوم خلق ظلم او شرک کوي ان شرک لظلم عظیم نو دوته دا وعده زما بالکل نرسی. او کلا سمقرر کوم بیت الله مثابتا زائد اجتماع زائد ثواب للناس د پاره د خلکو و امنا او زائد امن مو ګرځاو. واتخذوا جوړ کو تاسو ونسو تاسو من مقام ابراهیم مصلا مقام د ابراهیم خواته المنځ پاجه کې تاسو د طواف نه بعد دوه رکعاته مونږ ادا کو. واحدنا الی ابراهیم او حکم کوم ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته ان د دې خبره طهرا سپاکی تاسو بیتیا دا کور دما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود د پاره د رکوع د سجدي کوونکو. تاسو دا کور دما پاک صفا سترا وساتو. سپدې کې شرک بنوي کفر بنوي بوتان به پکې نه بت پرستی بنوي صفا سترا بوي. دا د اعتکاف کوونکو د پاره کوم خلق په اعتکاف کوي کوم پکې طواف کوي کوم پکې د الله رب العزت عبادت کوي والرکع السجود او د رکوع او د سجدي کوونکو د پاره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.